بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، لکه چې څنګه ستاسو علم کې ده، زمونږ چې کوم سکسسفل سټوریز دي، کوم ښه شوي کیسونه دي، نو ما تاسو ته ویلي وو چې هغه به موږ تاسو سره وقتاً په وقتاً شیر کوو. محترمو کتونکو، بواسیر چې دی دا یو تکلیف دی بیماري ده. دې کې مریض ته انتهایی تکلیف وي، د خېټه سخته شي، د حاجت په وخت کې دې ته درد محسوسېږي. د بعضې مریضانو نه وینه راځي، بعضې مریضانو بواسیر خوني وي، بعضې بادي وي. د دې مختلف سټیجز دي او عموما هغه خلکو ته کېږي کوم خلک چې د ناستې کار کوي، مرچکو مسالو زیات استعمال کوي، ایکسرسایز نه کوي، نو عموما داسې خلکو ته د بواسیر تکلیف وي. د بواسیر علاج په هومیوپیتیک کې ډېر بهترین طریقه باندې ډېر په ښه طریقه کېږي. الحمدلله په هومیوپیتیک کې داسې بهترین دوايانې موږ سره موجود دي چې د هغې په استعمال سره مریض ته مکمل شفا میلاو شي. نن موږ سره یو مریض ناست دی، نعیم لالا یو ځل د بواسیرو اپریشن هم کړی و، په دویم ځل ورته تکلیف جوړ شو. الحمدلله څه وخته پورې د دوایي وخوړه، دی اوس ټیک ټاک دی، دی د هومیوپیتیک علاج نه مطمئن دی. نو زه غواړم چې نعیم لالا تاسو سره یو څو خبرې وکړي او تاسو ته خپل کیفیت بیان کړي، او دې نه علاوه دی د هومیوپیتیک طریقې علاج نه څونه مطمئن دی. او نعیم لالا به زموږ ګرانو کتونکو ته څه مشوره ورکړي چې که تاسو سره د بواسیرو مسله راشي، که تاسو ته فیسچولا یا فیشر مسله راشي، نو تاسو کوم طریقې علاج کولی شئ. نعیم لالا، تاسو زموږ کتونکو ته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د بواسیرو په دغه کې ما ډاکټر صاحب سره چې کوم مشوره وکړله، ډاکټر صاحب ماته دوايانې راکړې دي او شکر الحمدلله کې زما هغې سره مکمل لکه ښه ښېګړه وشوله. د هغې نه بعد ما بیا لکه بېپالي وکړله، هغه بېپالی کې یم زما بېپالي داسې چې کوم نه دغه ونه شوه، خو معمولي لږ فرق راغی چې په دویم ځل ډله به ډاکټر صاحب سره مې مشوره وکړله، ډاکټر صاحب دوایي راکړله. هغې نه بعد چې کوم ځای ماشاءالله زه اوس بلکل ښه شوی یم. اوس د هغې نه بعد زما دغه دا وي چې څه مسله وي نو زه هومیوپیتیک علاج کوم، زه ډاکټري علاج ته ډېره توجه نه ساتم. او پکسوریا چې کوم دی ما ډاکټر صاحب نه علاج کړی، تقریبا 2 کاله مخکې ما علاج کړی و پکسوریا باندې. د پکسوریا چې کوم دی ما هغه الله پاک زه 19 کاله د هغې نه دغه وم. په 19 کاله بعد چې کوم دی ځکه چې هر چا به اپریشن کوي، چې چا اپریشن یې کړی وي هغې ته بار بار چې کوم دی دا مسله وه چې ما ډاکټر صاحب نه علاج وکړ. شکر الحمدلله چې زه اوسه پورې ته بلکل ټیک ټاک یم. نعیم لالا، تاسو لکه هومیوپیتیک علاج تاسو وکړو او تاسو ته پته مو لګېده چې هومیوپیتیک طریقې علاج څه شی دی، ته به خپلو کتونکو ته څه پیغام ورکوې چې که چاته د بواسیر مسله وي، که چاته د فیسچولا یا فیشر مسله وي، نو هغې ته د هومیوپیتیک باره کې ته څه مشوره ورکوې؟ نو ما خو خپل هم چې کوم دی ډاکټر صاحب د هومیوپیتیک علاج چې وکړم زه بلکل فارغ شوم، او کتونکو ته به هم چې کوم دی نو د مشوره ورکوم چې هومیوپیتیک علاج ښه علاج دی او الله پاک چې کوم دی نو ښېګړه کوي، شفا کوي. نو دا دواړه مسلې زما الله پاک ما د دې علاج د هومیوپیتیک کې کړی دی، او زه د انشاءالله زه بلکل فارغ یم له خیره سره. الله پاک ښېګړه کړې ده، ښه کول والا الله تعالی دی، خو لکه ایله والا کول پکار دی. هومیوپیتیک ښکلی علاج دی. ګرانو کتونکو، دا و نعیم لالا چې دی زموږ د علاج نه مطمئن و. محترمو کتونکو، که تاسو ته د بواسیرو مسلې، د فیسچولا یا د فیشر مسلې، نو زموږ د واتساپ نمبر او زموږ د کلینیک ایډرس تاسو زموږ په کلینیک په سکرین باندې ښکاري، تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، موږ سره زموږ کلینیک وزټ کولی شئ. انشاءالله تاسو به مطمئن یې. او همدې سره اجازت غواړم، د لوی الله په امان.